بسم الله الرحمن الرحیم. درې سیزونه داسې دي چې الله تعالی زموږ لپاره ناخوښه ګڼلي دي، نو موږ به د هغې نه ځان ساتو. خیال مو دی؟ په هغې کې لومبی چې کوم دی نو هغه ترکه ما لا یغنیه، هغه څیز چې د هغې څه فایده نه وي نو هغې نه موږ ځان ساتو. خیال مو دی؟ فضول خبرې کول، فضول مباحثې کول، هسې بستنګول، ګپ شپې په زول لګول، یو نیم ټیم کې انسان څه یو څو خبرې وکړي نو خیر د خو ټول ورځ او شپې او ورځې په دې کې سبا کول بالکل دا ناجایز دي، ناروا کارونه دي او د دې هېڅ څه فایده نشته. موږ به چې کوم دی نو بیا چې کوم دی دې وخت پسې ارمان کوو چې یار دا لږ وخت رانولې بغیر د ذکر نه، بغیر د تلاوت نه، بغیر د مونځ نه، بغیر د عبادت نه تېر شوی دی. او چې انسان بیا وروستو ارمان کوي نو پکار مونږ له دا دی چې موږ اوس ټیم نه ضایع کوو. نن سبا زموږ اکثر مشران، کشران یا نوجوانان یا جینکۍ هلکان فضول چې کوم دی نو هغه وختونه ضایع کوي. نو موږ د دې د وخت د ضیاع نه ځان وساتو. دویم نمبر په دې کې چې کوم دی نو هغه څه دي؟ فضول مال لګولو، یعنی څومره مال ستا بې ځایه لګي نو موږ به د دې نه ځان ساتو. زموږ عزتمندو نن سبا وګورو موږ به تاسو په ودونو کې، په کویدنو کې، په ویده ماشوم سنت دی، په دې کې موږ څومره خرچې په لکونو او په کروړونو باندې خلک خرچې کوي، په زرګونو باندې او بې ځایه پیسې لګوي. دا بالکل جایز نه دي. موږ له پکار دی چې دې ځان ساتو. دا الله ناخوښه ګڼلی دي او چې الله یو کار ناخوښه وګڼي نو موږ چې کوم دي څه کوو؟ موږ به د هغې نه ځان ساتو. زموږ ولې؟ په دې به زموږ بیا الله رضا کېږي چې موږ دغه کار نه کوو. که کوو یې نو الله له ناخوښه دي، الله به رانه خفه کېږي. او دریم څیز مور تنګول. او اکثر چې کوم دی نو پلار خو کار ته لاړ شي، سهار چېرته ماښام ماخوستن راځي، یا هفته په هفته بار یا میاشت په میاشت بار، بعضې کې کال پس چې کوم دی کور ته راځي. نو مور سره د ماشوم چې کوم دی نو وخت تېرېږي، نو دا مور تنګول چې کوم دی نو دا الله ته ډېر زیات ناخوښه دي. ځکه هغه مور چې زموږ دومره خیال ساتي د شپې د ورځې، او هغه ماشوم چې ټول پنځه شپږ کاله پورې بې غینهي ټول خدمت هغه مور چې کوم دی نو د ماشوم دپاره کوي او ته رالګي هغه مور تنګې، نو دا ډېر زیات ناخوښه کار دی. الله تعالی په دې باندې خفه کېږي. موږ به الله راضي کوو، الله به خفه کوو نه. نو مور به نه تنګوو، مور ته به فضول خبرې نه کوو، د مور خبره ومنو. نو دا درې کارونه موږ به د دې نه ځان ساتو چې الله را چاته خفه نه شي. والسلام.